خيرا وأحسن الجزاء على ما تقدم إلينا من الحديث الشريف. أيها الحفل السعيد، وفي هذه الفرصة الذهبية نرجو من سماحة الشيخ أبو طيب محمد طاهر الأثري فاضل جامعة الأثرية ناظم ماليات مركز جمعية أهل حديث زلة بشاور فليتفضل مجزيا ممنونا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دنیا پدی دهریت په دنیا کې د الله رب العزت پناه چیرې نږدې د قیامت را روان دی، نږدې ده چې الله تبارک وتعالی دا دنیا ورانه کړي. الله تبارک وتعالی د قیامت د اسرافیل علیه السلام شپېلۍ وایي، لیکن بیا هم بل طرف ته که انسان وګوري والحمدلله د دین او اسلام همیشه دعوتونه روان دي، د دین او د اسلام خدمت کیږي، د قرآن او د سنت د مدارسونه دارنګې ګلان فارغیږي، د انسان زړه باغ شي، انسان د الله وتعالی شکر وباسي چې والحمدلله نن په دنیا د خیر او د نیکۍ والا خلک موجود دي. د الله رب العزت نه امید دی الله تبارک وتعالی په دنیا په نیکو اعمالو باندې آباد ساتي. الله رب العزت به د دغه ګلانو په وجه باندې د خپل دین د دنیا ګوټ ته رسوي. زما عزتمندو موږ او تاسو چې نن په کوم سلسله کې دلته راجمع شوي هغه زموږ او ستاسو د دې ورونو تکریم د حفل او دارنګې اختتامي فراغت کال چې الحمدلله دا واته کاله دیو د الله رب العزت د دین دپاره جدوجهد وکړو، کوششونه وکړه، تکلیفونه په ځان باندې برداشت کړه، قسمه قسم مصائب یې وګالل، لیکن د هغه مصائب او د هغه تکلیفونو ثمره نن دي ګلانو ته دې فارغ التحصیل ته چې د دې نه پس دې ته علما ویلی کېږي دې ته الحمدلله میلاویږي. زما عزتمندو د علم او د علماو مرتبه دا په چا باندې پټه نه ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای العلماء ورثة الانبیاء، دقق علماء زما عزتمندو د پیغمبرانو وارثان دي، د پیغمبرانو مشن، د پیغمبرانو دعوت، د پیغمبرانو کار. دغه علما دغه د دین خدمت کوونکي خلک مخ په وړاندې باندې همیشه دپاره بوځي. زما عزتمندو دا هغه علما دي چې د دې په باره کې الله تبارک وتعالی فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء، یقینا د الله په بندګانو کې د الله تبارک وتعالی نه دغه علما یریږي. کومو خلکو
له چې الله رب العزت علم ورکړی دی زما عزتمند علما هغه خلک دي چې الله تبارک وتعالى داغي په استغفار کې داغي په بخنه کې ملائک لګولې دي الله رب العزت داغي په استغفار او بخنه کې په دنیا کې میږي په سمندر کې کبان الله رب العزت لګولې دي عام انسانان دغه علماء د پاره دعاګانې استغفار غواړي د دې علماء په وجه باندې په دنیا کې امن دی د علماء په وجه باندې په دنیا کې د الله تبارک وتعالى د دین خدمتونه دي د الله تبارک وتعالى د دین دعوتونه دي اصلاح امت الله تبارک وتعالى د دې علماء په وجه باندې راوستل دې سره زما عزتمندو الله تبارک وتعالى دې علماء له ډېرې غټې ذمہواریاں هم ورکړي دي کله چې دا علماء د الله تبارک وتعالى دغه ذمہواریاں د دین په خپل غاړه باندې وانخلي یا زما عزتمندو دغه علماء عذابونه دغه علماء سزاګانې د عام خلکو په نسبت باندې زیاتې دي دا وجه د زما عزتمندو الله تبارک وتعالى په قران مجید کې دغه عالم تذکرہ کوي چې خپل علم باندې عمل نه کوي هغه عالم تذکرہ کوي چې خپل علم د دنیا د حصول لپاره مطلب او غرض ګرځولې دی هغه عالم چې الله رب العزت د رضا لپاره په دنیا کې د خپل علم د اشاعت دغه سوچ او فکر نه کوي الله تبارک وتعالى دغه عالم په باره کې فرمایي فمثله كمثل الكلب الله فرمایي د عالم د مولا مثال چې په دین باندې عمل نه کوي په دین دعوتونه نه کوي د الله رب العزت دین خلق ته نه بیانوي دغه مقابله کوي دغه انکار کوي الله فرمایي د سپین مثال دی کله الله تبارک وتعالى د خرو سره مثال ورکوي كمثل الحمار يحمل اسفارا الله فرمایي د خرو مثال دی هغه باندې کتابونه بار دي او دارنګ نه پويږي چې پويږي څه شی بار علم الله ورکړی دی لیکن هغه باندې عمل نشته دی د الله رب العزت رضا نشته د اللهیت نشته د قران او سنت دعوتونه نشته دی د دنیا د مفاد په روان دی د خواهشات په روان دی د دې وجه نه زما عزتمندو دغه علماء مذمت او بدین بیان شوی دا کله نا کله موږ تاسو حدیث کې وګورو هغه علماء چې په دین باندې عمل نه کوي للهیت پکې نه کوي د سي عذابونه ذکر دي د سي سزاګانې ذکر دي چې کله نا کله د انسان په زړه کې راشي چې کاش دا علم هم نه کړي نو خبره ځکه عمل به نشي کېدلی عمل ونه کړی شي انسان یریږي مؤمن مسلمان دا وجه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث مشهور دی امام ترمذی رحمه الله را نقل کړی دی هغه مشهور حدیث چې کله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي اول من تصعر بهم النار بجهنم نور باغی باندې ګرمېدلی شي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کله خپل شاګرد شفیع د دې حدیث مطالبه کوي سلور پیرا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ باندې بهوشي راغله د سلورم پیرې نه رستا ابو هريره رضی الله عنه چې کله په هوش کې راغی شاګرد ته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما خصوصي مجلس کې اورېدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اول تجدا جهنم نور ګرمېدلی شي په دریو کسانو باندې الله رب العزت ګرمي یو هغه قاری چې د الله رب العزت قرآن لوستلی دی د الله رب العزت په دین باندې پوهه دی لیکن پاغي باندې عمل او پاغي باندې دعوتونه د دې لپاره کوي چې ما ته خلک قاری وایي ما ته خلک عالم وایي زه مشهور شم زما دي صفاتونه وکړلی شي مال دي صدارت راکړلی شي زما دي مدح وکړلی شي مال دي دنیا راکړلی شي دسه قاری دسه عالم الله تبارک وتعالى په قیامت کې وایي ما د قرآن علمونه کړي ما قرآن یاد کړو الله فرمایي زما د پاره نه یاد کړی زما د رضا د پاره دې نو یاد کړی قال انه قارئ تا خود دې لپاره یاد کړو چې تا ته قارئ ویلې کی په دنیا کې درته ویلې شي تا ته ویلې شوی دی الله تبارک وتعالى با ملائکه ته حکم کوي جهنم کې ته راکړي دارنګ هغه مجاهد چې جهادونه کړی دي لیکن اللهیت نشته دی د الله د رضا د پاره نه د اعلاء د کلمت الله د پاره نه د الله رب العزت د دنیا کې د مستضعفین مسلمانانو د کمزورو د نجات د پاره نه د خپل شهرت او ریاکارۍ د پاره الله تبارک یا الله جهادونه می کړی دي الله رب العزت فرمایي زما د پاره دي نه دي کړی دا خو دې د پاره دي کړی دي چې ته خلکو کې مشهور شي دا دې د پاره کړی دي چې ستاسو نوم وکړي شي الله به حکم چې دام جهنم ته راکاږي هغه سخی چې دنیا کې سخاوتونه کړی دي لیکن د الله د رضا د پاره نو د خپل شهرت او د نوم د پاره الله تبارک وتعالى با هغه هم جهنم ته
تراکاږي دا هغه د یری حدیث ته چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کله بیانو سلور پیر پاغي باندې دی شیر اغلا زما عزتمندو علماء فارغینو الله رب العزت د دین په اخلاص باندې د دنیا ته ورسوي الله بندگانو ته په اخلاص باندې ورسوي کو په دې علم کې په دې دین کې اخلاص نه والله دا علم زمونږ استاد د پاره وبال دی قسم په الله چې په دې علم باندې الله رب العزت راګيري موږ او تاسو سبا دنیا کې ګورو د شهرت یو چرچا ده اخلاص د خلکو اکثر خراب شوی دی الا ماشاء الله ډېر خلک وي چې هغه په اخلاص باندې کارونه کوي زما عزتمند د الله سره عهد او لوس کول پکار دي چې زمونږ دعوتونه زمونږ د الله رب العزت لپاره ودرېدل زمونږ تکلیفونه ګالل زمونږ مصیبتونه برداشت کول دا صرف د الله رب العزت رضا لپاره دقه مونږ الله رب العزت غواړي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله فرمایي دي خلق تمام بل حکم نه دی کړی ما صرف اور صرف دا دي ته ویلي دي چې د الله رب العزت عبادت وکړي د الله رب العزت عبادت کې د الله سره اخلاص وکړي شرک ریاکاری د الله په عبادت کې مشرک وي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا سورة كهف کې الله رب العزت فرمایي چې الله د ملاقات امید وي ورځ د آخرت یقین وي ورې د الله په عبادت کې بد الله رب العزت سره شریک وي زما عزت دا هغه وجدا چې زموږ سلفو زموږ صحابه کرامو چې کله به اعمال کول کوشش به چې زموږ عملونه ښکاره نشي زموږ عملونه سوکوي زموږ عملونه برباد نشي صحابه کرامو نه ډېر د صحابه کرام دي چې خپل مشاهد خپل غزوات خپل تکلیفونه مصیبتونه په دین کې به نه ذکر چې زموږ نیک اعمال چرته برباد نشي ابو امامه الباهلي رضی الله تعالی عنہ مبارک راضي یو ورځ جمعه ترانه وته پوری او سړی جمعه کې منځ باندې ولاړ دی الله رب العزت پر وکول لګي سجده کوي او پدې کې جاړي چا او فریادونه دي په جمعه کې ابو امامه الباهلي رضی الله تعالی عنہ فرمای انت تخوي سیدنا کمل سړی دیندار سړی خو کاش استاد جړه په جمعه کې نو په کور کې وینو ډیره بخاوه ځکه دنیا کې انسان کې یو قسم لا کله خلکو په مخ کې او عبادت کوي باغی کې به خاص کول الله ته تضرع او عاجزي وي جړاګانی یو قسم ریاکاری شیطان ورډو کوششونه په انسان باندې کوي په مختلفو طریقو باندې انسان گمراه کوي په مختلفو طریقو باندې د خلکو اخلاصونه خرابوي خاص کر به هغه خلک چې کوم موحدین داعیان خلک دي دا اخلاص بربادي زما عزتمند په دعوت کې اخلاص بنیادی شی په دعوت کې د اخلاص موږ د خلکو د خار د انسانیت د پاره نه پرالو زمونږ استاد او عقیده دا چې الله رب العزت نه پور کوونکې هم دی ضرر رسونکې الله رب العزت دی چې کله زمونږ عقیده دا شوا د انسان د پاره خپل دعوتونه ولې خرابو خپل عبادتونه ولې خرابو چې ځان له پیدا نشي ورکولې ځان نه نقصان نشي رسولې ما ته بس پیدا راکې زمانه بس نقصان لري چې دا غي د پاره په دعوت کې ریاکاری کو د دې وجه نه خپل دعوتونه صرف د الله د رضا لپاره کول خپل دعوتونه پټ ساتل خلکو ته نخکاره کول تاسو بنن سبا ګورئ دا د میډیا دور دی قسمه قسم شهرتونه خلک کوي بیا خاص کار په دې دور کې چې ودرېږي هم تصویر چکینی هم تصویر کروټۍ خوري هم تصویر دعوت کې هم تصویر مقبرې نزي هم تصویر سمړې کې هم تصویر دا زمای د خلکو اخلاصونه خرابوي دا د خلکو اخلاصونه خرابوي الغرض بالضروره دا به ضرورت په بنا باندې تصویر وغیرہ دی بس خیر څه خبره نه ده دومره عام علماء پکار دي چې خپل دعوتونه به انسان خراب چې خپل خلکو اخلاص باغی باندې خراب زما عزت مند د دې شی غوړې پرهیز کول پکار دي شهرت دا به انسان لپاره زهر قاتل دی دا غچانه ته پوښتنه چې الله شهرت ورکړي دی هغه باندې د څومره راځي شوی دا کوشش وکړي حتی الوسط شهرت ساتي شهرت په دنیا کې مغواړي شهرت ورې خرابوي کوشش وکړي مشري مغواړي اخلاص خرابيږي د مشري د وجه خرابيږي کله چې انسان خپل تصدر غواړي هغه ډېر کارونه کوي د الله رب
رب العزت رضا پکې مقصد دی کمال سره مینه او محبت کمال سره مینه او محبت ته انسان اخلاص خرابوي زما عزتمندو دا شی چې کله په انسان کې راشي د انسان عملونه بربادېږي انسان نه الله رب العزت ناراضه کېږي د انسان کړل شي علم چې هغه سبب د جنت دی سبب د رضا الهي دی د انسان لپاره سبب د جهنم ګرځي زما انسان باندې د جهنم اور ګرځي په هر عمل کې په هر کار کې په هر دعوت کې للهیت پکار دی او د الله رب العزت بار دعا کول پکار دی یا الله زموږ د علمونه ته زموږ د فهم ذریعه نجات وګرځي زموږ د علم په وجه باندې یا الله د دنیا ګډ ته ستا د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ورسه یا الله زموږ په عملونو کې اخلاص پیدا کړي موږ د شرک او د کفر او د ریاکارۍ نه وساتي دا دعاګانې د الله نه بار بار غواړي د دې دپاره چې الله رب العزت موږ او تاسو کې اخلاص پیدا کړي الله رب العزت موږ د شرک او د کفر او د ریاکارۍ نه وساتي الله رب العزت دې زموږ او تاسو د اعمال په میزان د حسناتو کې واچي الله رب العزت دې موږ کې اخلاص پیدا کړي الله رب العزت دې زموږ د اداره همیشه دائم او ثابت وساتي الله دې زموږ د مشایخ په عمرونو کې عمرونه واچي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين